اللہ کریم جل جلالہ چې دغه امت مسلمه لا په کومه زمانه کې سرداری ورکړې ده او دا راغلې د سردارۍ دپاره دي نو هغه د دې امت مسلمه په لاسو کې اسباب او وسایل نه وو بلکې هغوی د ایمان او د اسلام په طاقت باندې د ټولې دنیا طاقتونه د خپلو خپو د لاندې راوستي چرته د مسلمانانو په تاریخ کې دا نشته چې مسلمانانو چې یو جنگ ګټلی دی نو دی د اسبابو په زور باندې ګټلی دی یعنی مخالف سره اسباب نو او دوی سره وو مخالف سره ټوپکې نه وې او دوی سره وې مخالف سره نیزې نه وې تورې نه وې غشي نه وو او دوی سره وو نو دوی ګټلی ده نه مخالف سره هغه یو 10 چنده باندې سیوا یو په 100 چنده باندې سیوا وو همیشه چې مومن مسلمان د حضور د دین دپاره میدان ته راوتلی دی او همیشه چې مسلمان په میدان کې بیا فتح او کامیابی موندلی ده دی په خپل ایمانی قوت باندې موندلی ده هغه قوت چې الله صرف مومن مسلمان له ورکړی دی کافر سره نشته او دا دومره لازواله قوت دی چې کله مسلمان په دې قوت باندې میدان ته راغلی دی نو بس هغه ته بیا د دنیا هر یو طاقت ریز مریز دی طلحه دا هغه سړی و چې د نبوت دعوه کړې وه د ده خلاف چې کوم دی صحابه کرامو لشکرکشي وکړه نو چې کله به همداسې شوه نو د ده لشکر به شکست وخوړه نو ده د خپل لښکر نه تپوس وکړ ورته ویې د مسلمانانو سره څه طاقت دی د حضور د غلامانو سره څه طاقت دی چې په هغې طاقت باندې دوی یو موټی راپاسي موږ دومره غټو له شکست راکړي نو هغې وله جواب ورکړه او جواب یې وله دا ورکړه ورته یې ووې چې لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه وی مونږه چې یو قسم داسې نشته زمونږ په ملګرو کې یو قسم داسې نشته خو چې جنگ لزو کله نو د هر یو ذهن دا وي چې زه ژوندی راشم او که غش راځي نو د خپل ملګري مخکې کوي چې زه د ده نه شاته کېږم که غش راځي چې د ده سینه ولګي وار پار شي خو چې زه بچ شم یعنی هر یو د خپل ژوند تمنا کوي چې جنگ له خضوع خو کاش چې نن ژوند میلاو شي چېرته مړه نه شو او ژوند راته میلاو شي او که مرګ ویم خیر دی زما د ملګري له دې راشي خو ما له دې نه راځي او موږ د داسې قوم سره جنگ کوو وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه وی موږ د داسې قوم سره جنگ کوو چې په هغې کې یو هم داسې نشته د هر یو تمنا دا ده چې هی کاش نن خو زما د دې ملګري نه مخکې الله ماله شهادت راکړي نن خو الله ماله میدان د شهادت کې چې کوم دی میدان د کارزار کې میدان د جنگ کې الله ماله مرګ راکړي نو چې څوک د مرګ دپاره جنګېږي د هغې سره مقابله ګرانه ده دا د مسلمان طاقت و دا د مسلمان قوت و چې په دې قوت باندې به مسلمانان میدان ته راتلل حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک ته چې کله مرګ راځي زمونږ امیر محترم قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر زمونږ دا ملګري اکثر دا نقیب محفل چې وي دی لږ په خپل عقیدت کې او په محبت کې خامخا دا مینه وي محبت وي نو دوی ډېره مبالغه وکړي دا د چې کوم القابات ما سره ولګول یقین وکړئ قائد ملت اسلامیہ چې مونږ امیر المجاهدین شیخ الحدیث صاحب خپل باباجي مبارک ته وایو د هغې یوه وجه ده چې کله سترګې پټې کړې 121 مقدمات په امیر المجاهدین باندې وو په دغه ټایم کې څومره مقدمات 121 مقدمات او دا د دې نو چې کوم 121 مرګونه کړي نو ځکه په مقدمات چې کوم دی دایر شوي وو یا اغلا کړې وه یا ډاکه کړې وه یا کرپشن کړی یا چې کوم دی دهشتګردي کړې وه دا ټول د مدینې منورې د جانان د دین دپاره میدان کو د هغې په وجه باندې دې کې یوه پرچم داسې نه وه چې هغې ته جرم ویلی شي جرم دغه نو جرم داو چې کوم به زما نیکه مبارک فرمایل چې مخ دې ورک شي د غماز جاهل خطا شو چې ستا په مینه ما سره جفا ده مخ دې ورک شي د غماز جاهل خطا شو چې ستا په مینه ما سره جفا ده او ستا د عشق په پت مې وجني څه غوغا ده سر راپورته کړه عجبه تماشا ده بل قصور میں غماز نوینی قسم دے چستا مینہ زما جملہ مدعا دا نو زہم خواخیم چلتانا قربانی شم دا ازلنا میرا وڑ دا سودا دا او ہر ساعت میں روح ہزار کر رتا زارے دے لتا ہم دغا میں منشادا
او یو ورځ به پارمان لاسونه اخري په نصیب کې د ظالم ډېره جړا ده او مخ دې ورک شي د غماز جاهل خطا شو چې ستا په مینه ما سره جفا ده نو پاک زیبا د محمد امین محبوب دې ستا نامه پاکه محمد مصطفی ده